باندې قسم وي د خدای پیغمبر قسم خوري متعلم یو زده کوونکی روان دی د عالم دروازې له مدرسې له مرکز ته روان دی یا سړیه الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه په هر قدم ورته د یو کال د عبادت ثواب ملاوي او په هر قدم ورته مدینة فی الجنه په جنت کې یو خار ملاویږي یو خار ويمشي على الارض دا اوس د جمعې په درس کې تیر شو چې چا تپوس وکړي د خدای رسوله د جنت څنګه به وي د جنت دا بلډینګونه به څنګه وي او محلات به یې څنګه وي او دې ته به د جنت به دا به څنګه وي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل الله جنت عدن په خپل لاسونو باندې پیدا کړی دی یوه خښته د سپینو ملغلرو بله د سرو یاقوتو سپین یاقوت سره یاقوت بله خښته د زبرجدو بله خښته د شنو زبرجدو او د هغې ګاره او د هغه به د مشکو وي او د هغې خاوره د هغې ډکون به د زعفرانو وي د لؤلؤ د ملغلرو وي او د هغې پلستر به یې د زعفرانو وي او خاوره به یې د عنبرو وي وی الله جنت ته چې کله یې جوړ کو جنت عدن نو ورته یې وویل چې ای جنته وکه خبرې که نه نو جنت اعلان وکړو چې قد افلح المؤمنون مسلمانان ایمان والا کامیاب دي الله پاک وفرمایل زما دې په خپل جلال باندې قسم وي زه به شوم سړی بخیل سړی د خرابو خویونو والا به زه تا ته رانولم حسد او بغض او کینې او داسې زه به دا تا ته چېرته به تا ته رانولم تا به ترې لرې ساتمه بیا جنت ته یو سړی لاړ نبی علیہ السلام فرمایي چې دا داسې جنت دی همیشه من يدخل الجنه ينعم ولا ييأس دی به همیشه د پاره به دی په خوشحالو کې وي بده ورځ به پې نه راځي جامې به یې نه خیرینېږي نه زړېږي ځواني به یې نه ختمیږي په جنت کې او هغه نعمتونه وله الله تیار کړي دي چې هغه یو نه سترګو لیدلی دي نه غوږونو اورېدلی دي نه په زړه یې خیال تیر شوی دی چا تپوس وکړو د خدای رسوله موږ ته د جنت لږ خبرې وکړه چې دا جنت څنګه دی څنګه جوړ شوی دی نبی علیہ السلام وفرمایل لبنة ذهب یوه خښته د سرو ده بله د سپینو ده د هغې چې کوم دی ګارۍ د مشکو ده ډکونې د لؤلؤ د یاقوتو او د ملغلرو دی خاورې د زعفرانو ده څوک چې ورته لاړ بیا به ترې راوځي نه همیشه په نعمتونو کې او بیا به وله مرګ نه راځي جامې به یې نه زړېږي په خپله به الله آواز وکړي ان لکم ان تصحوا همیشه ژوندي روغ اوسېږئ بیا به بیماري نه راځي همیشه ژوندي اوسېږئ بیا به مرګ نه راځي همیشه ځوانان اوسېږئ بیا به بوډاوالی نه راځي همیشه په نعمتونو کې اوسېږئ او چرته به در باندې بیا بده ورځ نه راځي په حوض کوثر دا د جنت یو غټ نهر دی نهر د هغې دا غاړې دا د سرو دي د هغې ځمکه د دور او د یاقوتو جوړه شوې ده او خاوره د مشکو نه زیاته خوشبوداره ده او اوبه یې د ګبین نه زیاتې خوږې د ګبین نه زیاتې خوږې دا نعمتونه الله د دې مسلمان د پاره تیاری کړي دي وای جنتی به په وضو هم خوراک کوي نیامن په ناستې به هم خوراک کوي په ملاستې به هم دی خوراک کوي په ملاستې باندې دی به په ملاستې هم خوراک کوي
او دا خوشاله خوشاله به وي په جنت کې همیشه 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 همیشه. نو ما ته خاص کو چې یو سړی روان دی د زده کړې په نیت باندې، مونږ تر مرګه پورې زده کوونکي یو، که دا چا کال لګېدلی دی او که 2 میاشتې لګېدلی دی او که 100 کاله په تبلیغ کې شوي دي، مونږ تر مرګه پورې زده کوونکي یو. مونږ پیغمبران نه یو. پیغمبرانو ته الله ښیي او هغوی ته الله وحی کوي. مونږ تر مرګه پورې مونږ ته حتی یأتیک الیقین، مرګه پورې مونږ به زده کولو نیت کوو، مونږ نه پوهېږو. نو په هر قدم په جنت کې یو خار د خدای په ځمکه به بخلی شوی ګرځي، په داسې حال باندې دی ګرځي چې دا ځمکه وله بخښنه غواړي، او سحر او ماښام په داسې حال باندې سبا کوي ماښام کوي د ده ټول ګناهونه معاف شوي وي. ملایکې وله ګواهي کوي چې دا خلک د جهنم نه آزاد دي. هلکه یو د تعلیم مجلس له راغلی د جهنم نه آزاد، بیان مجلس له راغلی جهنم نه آزاد، منګل مجلس له لاړې د جهنم نه آزاد، شب جمعې بیان له لاړې جهنم نه آزاد، یو مشورې له لاړې د جهنم نه آزاد. مونږ غواړو چې دا زمونږ نارینه دي د جهنم نه آزاد شي، زمونږ زنانه دي د جهنم نه آزاد شي، زمونږ بچي دي د جهنم نه آزاد شي. وایي د دې دپاره دی یو سړی زده کوي